ړومبي رانه 2 جنکۍ وړې پنجابیانې وې. بیا ورپسې چې کوم دی نو 4 زنانه وې، یو پنجابي وړوکی هلک و. دا زما په کونټۍ پورې نښتي وو. ما څه منځ راښ کړو وچې ته، خو زمونږ دا فرمان چې کوم دی نو د ده مخې ته دغه و، نو دی دا فرمان وغورځېده. نو ما کونټۍ مې هم هغې ته پرېښوده. هغه 4 واړه زنانه او هغه ماشوم چې کوم دی نو اوبو رانه ووړو. پاتې شو 3 زنانه پاتې شوې. هغه 3 زنانه چې کوم دي نو هغه هم لکه اوبه ووړې. پاتې شو موږ 6 کسانو. 2 مې رویرې وې او 2 مې رویرونو، یو دا فرمان و. زمونږ نه مو اوبه چې دی تر سینې سینې پورې مو اوبه رالې او څه شی دغه نه و. دغه ټوپ چې راغی ټوپان والا، دی هم په خپل کار راغلی و. په خپل کار دا راغلی چې د دې نه یو کښتۍ دغه وړې وه، د سیند وړې وه، دی په هغې پسې راته او زمونږ په خوا راغی. نو موږ 6 واړه برغ وو. د اشال چې کومه دا د فرمان په اوږه باندې وه او تړلې وه ځان پورې. نو چې موږ دغه ټوپ دغه دی کې د یو طرف نه اوبه راتلې، د بل طرف نه اوبه راتلې، نو دا فرمان زما نه جدا کړ. نو فرمان په کته لاړه او زه په بره غاړه ته شوم. چې یو ماشوم به اوبو ځان سره وړو، نو ستاسو په زړه هغه ټایم کې څه تېرېدی؟ دا خو بالکل مخامخ تاته مرګ ښکارېدو. زمونږ په زړه باندې بس دا تېرې چې بس مرګ راغی او موږ مړه یو. چې څومره مسلمانانو دا واقعه کتلې د هغوی زړه درد کړی حقیقت کې، ولې چې ډېره دردناک واقعه وه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. کومه چې ډېره زیاته دردناک واقعه په سوات کې راغلې وه، په هغې کې ماشاءالله دا چاچا الله تعالی بچ کړی. تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري چې په کونټۍ باندې کوم بابا هغه الله تعالی معجزه تور باندې د هغوی زندگی بچ کړې ده. هغوی دا ټول حالات کتلی دي، دا ټوله واقعه کتلې په خپلو سترګو. هغه آنکو دی که حال چې کوم دی ابه راته چاچا وایي. چاچا دا واقعه څنګه راغلې وه جي؟ دا واقعه داسې راغلې وه جي چې موږ د هوټل نه کته کوشو د سیند غاړې ته. د سیند غاړې ته کوشو، دې کې ناڅاپي اواز وشي چې اوبه رالې. موږ تقریبا 20-25 فټ دغه سیند ته کوشي وو. کوم ځای نه چې ډمپر هغه ځای خالي کړی دی او ډمپر یې ډکی دی. هغه ځای ته لاړو او چې هغه ځای نه څنګه اواز وشي چې راواپس شو، نو هغه کڼ د کپرې چې کومې وې نو هغه د اوبو ډکېدی او اوبو ساته زور کو. موږ ولګېدو جي، موږ 11-22 ته ټلیفون وکړو. 11-22 والا وایي چې زه درځم. بیا لږ ساعت پس ورته نیمه ګنټه 40 منټه پس ورته موږ بیا ټلیفون وکړو، نو وایي درځم. بیا پنجابیانې ښځې وې، د مانسېرې 11 کسانو جي. هغوی ورته ټلیفون وکړو، هغوی ته مې درد و. راغی 11-22 راغی، موږ ته مخامخ هوټل کې ودرېدو. موږ خوشحالېدو چې دا الله پاک به زموږ دا زندګي د ټولو زندګي به بچ شي. خو 11-22 والا چې کوم دي نو 70 کسانو واسکټې واچولې، هغوی ته ویې کوزېږئ. 70 کسانو ورته ویې موږ نه کوزېږو. هغوی هسې رسۍ په روډ باندې خورې را خورې کړې او لاړه سایډ ته، هوټل ته ننوته. ځان له چې چایز کوله، ډوډۍ هر څه چې کولې. بیا چې کوم دی زه ولګېدم، ما خپل ورور ته ټلیفون وکړو. ورور مې راغی، هغه 11-22 والا ته د ما ورور هم ټلیفون وکړو، ورته مخامخ سیدلې ورته مو لګولې چې د خدای لپاره زمونږ دا کسان بچ کړه، دا عوام خرابېږي. خو هغوی هېڅ قسم دغه ونه کړ. هغوی دا زمونږ کار نه دی. بیا دغه اوبه رالې موږ باندې، ړومبي رانه 2 جنکۍ وړې پنجابیانې وې. بیا ورپسې چې کوم دی نو 4 زنانه وې، یو پنجابي وړوکی هلک و. دا زما په کونټۍ پورې نښتي وو. ما څه منځ راښ کړو وچې ته، خو زمونږ دا فرمان چې کوم دی نو د ده مخې ته دغه و، نو دی دا فرمان وغورځېده. نو ما د غصې نه هغه کونټۍ مې هم هغې ته پرېښوده. هغه 4 واړه زنانه او هغه ماشوم چې کوم دی نو اوبو رانه ووړو. پاتې شو 3 زنانه پاتې شوې. هغه 3 زنانه چې کوم دي نو هغه هم لکه اوبه ووړې. پاتې شو موږ 6 کسانو. 2 مې رویرې وې او 2 مې رویرونو، یو دا فرمان و. زمونږ نه مو اوبه چې دی تر سینې سینې پورې مو اوبه رالې او څه شی دغه نه و. دغه ټوپ چې راغی ټوپان والا، دی هم په خپل کار راغلی و. په خپل کار دا راغلی چې د دې نه یو کښتۍ دغه وړې وه، د سیند وړې وه، دی په هغې پسې راته او زمونږ په خوا راغی. نو موږ 6 واړه برغ وو. د اشال چې کومه دا د فرمان په اوږه باندې وه او تړلې وه ځان پورې. نو چې موږ دغه ټوپ دغه دی کې د یو طرف نه اوبه راتلې، د بل طرف نه اوبه راتلې، نو دا فرمان زما نه جدا کړ. نو فرمان په کته لاړه او زه په بره غاړه ته شوم. نو دا کښتۍ ټوپ چې تاو شو، نو دې سره پلاسټک یو پټه وه د کټه، هغه پټه ما ونیوه. نو په هغې په دغه باندې موږ ونښتو. نو بس د کښتۍ اوچتولو را بغولو ځمکې له، زخمیان هم کړو، هر څه کړو. او بیا چې کوم دی نو ما دا وړوکی ورواره چې کوم دی دی اوچت کړ هغې ته، او زه او دا رویره مې د کانجو پل له چې راورسېدو، نو د کانجو د پل نه موږ وتمبولو او دې خوا بل یو دیوال هغې له ورسولو. بیا چپېره راکړو، بس راوړو. تقریبا 3.5 کیلومتره موږ د هغه پارک نه دې خوا راوړلو. ایم پي ای دی، کمینی دی، د هغه د بنګلې نه کته راوړو.
او بیا چې کوم دی نه هلته عوام زمونږ خدمت کړی دی او ګورنمنټ چې کوم دی نه هېڅ قسم تعاون زمونږ نه دی کړی نه 11-22 کړی نه بل چاچا چې تاسو دا واقعه څنګه صحیح کوله ډېره زیاته د ټولو چې څومره مسلمانانو دا واقعه کتلې د هغوی زړه درد کړی حقیقت کې ولې چې ډېره درناک واقعه وه چې څومره مسلمانانو دا واقعه کتلې د هغوی زړه درد کړی حقیقت کې ولې چې ډېره درناک واقعه وه ځکه خوا دومره تیزې اوبه دي چې الله مکه یو معمولي غوندې ډکر یې ورکړي نو سر په منځ دوه کوي نو بس دغه اوبه مونږ یو خوا بل خوا ویشتو راویشتو ما سره د ګاډي کاغذونو کاپي وه هغه رانه هم تللې ده شناختي کارډ مې هم روک دی 2 ATM کارډونه پکې تللي دي په بټوه کې 3000 روپۍ یې راته په بټوه کې نور پکې ټلیفون نمبر کارډونو ماډونو هر څه زمانه تللي دي موبایل لا نه هم تللی دی چاچا دا راته ووایه وزیر اعلی ته څه ریکویسټ ورکوئ څه هغې نه څه تمه کوئ نو وزیر اعلی ته موږ دا وایو چې د دې خپل KPK خدمت وکړه تاسو صرف درنو له زور راوستی دی جلسو له هم زور راوستی دی عمران خان لپاره منډې تړلې وښی د عوام لپاره منډې تړلې نه وښی عوام کو دلیږي کو مري کو هر څه کېږي تاسو خپل درنې دا کوئ او خپل کارونه کوئ اوس ستاسو دې کې څو کسان دغه شوي دي او د پنجابیانو څونه غیب شوي دي د پنجابیانو موږ سره 11 کسان یو تللي دي او 3 کسان بل تللي دي بوډا سړی دی په ویډیو باندې راځي هغه غریب چې کوم دی نو د ځمکې له سر را پرېږدي هغه یوازې او د ما سره خو دا رور مې د رور سره مې ملګري وو موږ پسې تقریبا 40-45 کسان خپل راغلو خو اوبو ته خو د هغوی څه کار نه کېده که اوس تاسو نه څو کسان په اوبو کې ډوب شوي دي زموږ نه 3 کسان ډوب شوي دي نو یو لاپته دی دانیال نوم دی 12 کالو دی او دا ایشال چې کوم دی دا 6 کالو وه او دا فرمان چې کوم دی نو دا د 35 سال عمر کې و 2 بچي دي هلکان دي او یو ماشومه لور ده نور په کور کې نه ده نورونه د ګوري بالکل څه ټینشن منه لیدې دې سره ټول به ولاړي کو خپل د رابطې نمبر ویل غواړي یا داسې رابطې ته زړه ووینو نمبر شیر کولی شي رابطې نمبر زموږ دا دی 0343 91 76 505 زما خپل نمبر دی په دې به فونونه راځي کو څوک هم چاچا سره په دې دردناک واقعه کې څه نه څه منډه تړله ویل غواړي څه دی سره څه تعاون کول غواړي بالکل د چاچا په دې نمبر باندې تاسو رابطه وکړئ